نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: موت العالم موت العالم. نن یو ډیره درنا او دل خراش واقعه حضرت شیخ الحدیث زینة المحدثین فخر المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس سے نور الله مرقده دا غوی شهادت د امت لپاره یو ډېر لوی سانحه او غم دی. یقینا داسې هسته پیدا کېدل د مودو نه پس وي، خو د امت لپاره د بدبختۍ دا خبره ده چې عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې الله پاک به د یو عالم په سر باندې 10,000 کسان قتلي، د مولای او د گازرو په شان به قتلي، ځکه الله پاک دومره په غوسه کې وي د یو عالم په مرګ باندې چې د انسانیت قتل بیا کیږي. دا د الله هغه اخیری حد غوسه وي. یقینا دا یو تسلسل دی زموږ په دې ملک مخکې ورځو کې د جامع حقانی نائب محتمم حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب شهید کو، دا غوی والد محترم د اسلام آباد غونډه کې سکه ورځي کې دا غوی شهادت واقع رااله. په کراچۍ کې په زرګونو علما شهیدان شو. مفتی نظام الدین شامزی، د غرنګ مولانا محمد یوسف لیدوانوی، د غرنګ حبیب الله مختار صاحب، د لوی لوی مولانا عادل خان صاحب، د غرنګ زموږ د ټولو په شریک باندې شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده. دا تسلسل دی واقعي دا چې د شیخ صاحب آغاز شهادت هم دا غي سره تړلې دي. یقینا شیخ صاحب تل دا غوی ته شهادت میلاویدل درجه دا د غوی د پاره د خوشاله ذریعہ ده، لیکن د امت د پاره ډیر غم او د درد ذریعہ ده. او حیرانتیا دا ده چې د داسې لوی شيوخ شهادت د دې پسې پرده سه یو منسوبه خامخاوي، ځکه د سر سړی ختمول د دې پسې روسته چې کوم دی یو منسوبه کافرمای. موږ به دا وایو چې د دغه خلکو منسوبې دي الله پاک ناکام کی. او د حضرت شیخ الحدیث صاحب چې دا کومه درنا جنازه وشو، پر لکونو علما طلبا دا غوی په جنازه کې دا غوی شرکت، دا چې کوم دی دا په دې خبرې دلیل ورکي چې الحمدلله د خلکو په زړونو کې د علماو محبت جمع دی. او دا نه یو حضرت شیخ الحدیث را لاړې ان شاء الله العزیز الله پاک به د امت ته په زرګونو د حضرت شیخ الحدیث محمد ادریس سے پشان چې کوم دی ان شاء الله شيوخ ورکی او ان شاء الله دین بجمدی د احادیث او خدمت بکی تر قیامت پورې به ان شاء الله العزیز دیندار خلق علما شيوخ دا بجندي او د دین خدمت به کوم دی ان شاء الله جندي د دې علماو سره مرسته وکړو. او ریاست ته زمونږ دا یو درخواست دی چې ملک ته علماو ته دیندارو طبقو ته دا چې کوم دی مونږ تاسو امن ورکو، ځکه علماو باندې اور د خلک کنزل کوي، مور او خور او خزه ولا خلک کنزي، او هم چې کوم دی رسته به دا غینه بس ګولې وري. الله پاک دې امت ته هدایت وکړي، دا امت ته الله پر